بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نخمان سره زم له حاضری زم عرفان خان. عرفان صاحب په پیښور کې مختلف ریپورتونه راځي. بشک را 13 هفته کې ویل کېږي چې 500 نه زیات کسان صرف په پیښور کې د ترهګرۍ په وجه نه بلکې د ذاتی شخړو په وجه د ذاتی زمکونو لانجو په وجه او د زړو دشمنو په وجه وشتلی شوی دي. ترهګرۍ یو دوه واقعیات هم شوی دي خو هغه از هول چې کوم د مرګونو د اشره چې کوم د ذاتی شخړې دي. د پیښور پولیس نه ترلاسه شوی ریپورت تر مخه د پیښور شمیره د کراچۍ نه پس د خطرناک ترین خارونو کې کی او د خار کې په صرف په پیښور کار کې په هفته کې یو لس کسان چې کوم دي دا وشتلې کیږي. یعنی دا د هفته د ټول کال چې اوسط وباسي نو په پیښور کې اوسطن په هفته کې یو لس کسان وشتلې کیږي. او د حیرانتیا خبره ده چې څومره کسان په دې کې مطلب نامزد کړي شي په هغه کې 70% هړو نیولې کیږي نه. یعنی دا غیر نه صرف 30% چې کوم دي نیوکه وشي. د هغه د قد نور مقدمونه یادو مطلب شوکا ډاکا د دې نه علاوه مالته د قتل مقدمه ویل او په هغه کې دا مقدمه اکثر داخلي دفتر شي او بس بیا په کلونو ملونو به پرتی. اورال د پیښور د خار دا حالت ته چې دا په عمومي توګه د اغوا برای تاوان په لحاظ سره د خلکو د وجنو په لحاظ سره اوس هم د پیښور په د ملک په ټاپ جرایم پیشا خارونو کې راځي. د پیښور د خار د پاره عرفان صاحب تاسو ته پته غټه داوی هم شوی وي. د نن تقریبا 12 کال وړاندې پېښور سیف سټي په نوم باندې یو پروجیکټ په هغه وخت کې دی چې د وزیر اعظم کم پرنسپل سیکرټری د اعظم خان نو په هغه وخت کې ہوم سیکرټری او هغه د پېښور سیف سټي په نوم باندې د یو پروجیکټ هغه وخت کې شروع کولو اراده کړې و. خو بیا هغه پروجیکټ چې کوم د پغې دومره خرچه راتله چې هغه وزنډولې شو. ویل کېږي دا چې په پیښور کې هغه د ترهګرۍ په ضد خدا د دشمنو او دی وخت چې راکم کسان مړ دي. عرفان صاحب نن د وزیر اعلی محمود خان صاحب په مشرۍ کې د اوچته پای او غونډه شوې ده. عمومي توګه زمنګ د پولیس د کردار یو خاص اړه ډېره ستاینه کوي او وی لګي مسلسل. وزیر اعلی محمود خان صاحب نن د پولیس د کارکردګۍ نه خوشاله نو هغه ښکاره ویلي چې پولیس ته د خپل کارکردګۍ نور هم خکول پکار دي او ټول ډي ای جی ستې ویلل چې تاسو به په میاش کې نه د 15 ورځې په کچ باندې ماته باقاعده د خپل ډیویژن پریزنټیشن کوي چې تاسو څه وکړل. عمومي توګه تاسو ته پته ده عرفان صاحب د پولیس یو ټیپیکل پریزنټیشن وي. منګه دومره چاپی وکړل آر او بیز او آی او بیز او دا مکړل او دا مکړل او دومره 400 آیا چې د هر څه کیږي د هغه باوجود ولې د جرایم دغه نشنی ولې نو دی وجنه په توده کې خو یو دا تجویز ورکړي چې خلکو سره د اسلحې لایسنسونه ډیر زیات دي. وزیر اعلی محمود خان صاحب په نننۍ غونډه کې دا فیصله وکړه چې نور به د اسلحې نوې لایسنس هیڅ چاته نه جاری کولای کیږي. یاسه دې کې په یو خبرو کو چې صوبایي حکومت کم ګام هغه سره هغه د سکیورټي حواله سره کوم اجلاس رابلل لري نو ډیر د ستاینې ورلد ډیر خکار هغوی کړی دی چې او د امن او امان کوم صورتحال د هغه نور خراب نشي. د دې مختلف پهلو دي کومګه د هغه کو د کې صرف د انتظامی کار نه دی کومګه د کې ضلعي انتظامی یادو دا کار صرف د پولیس هم نه دی او دا کار د پولیټیکل ګورنمنت هم نه دی. په دې کې زمونږ جوډیشي عدالت هم شامل دي شي یا د هغه په ټول نه غټ کردار دی. یو مثال در کوم پرون یو خبر راغلی 400 دینه چې یو زنانه پیښې د پر راغلی و عدالت ته چې کله واپس وتل نو هغه خپل خاون وښتل. اوس دا کیسونه زنډولې کېږي تحفظ چاته نه دی حاصل او د شلو دیرشو کالو فیصله نه کېږي. اخر هم سړی تنګ شي او هغه بیا یو دغه شانتي ګام پورته کی چې کوم په دغه عدالتونو کې دن خلک استلې شوي دي. نو دا یو سوالیه نشان د سکیورټي حواله سره اوس هغه داغه لپاره به کوم یو جوډیشل ریفارمز چې کوم دي دلته هم تیار شوي دي. په خبر هاي کورټ ویلو 2018 نه 2023 پورې جوډیشل ریفارمز
ریفارمز دي پاره کې انټرنل اډیټ سیستم هم دی خو سپوري هغه چې کوم د کیسونو هغه التوا ده یا هغه څومره تعداد کې دي نو هغه ډیر زیات دي پینډنسي ریټ چې هغه ډیر زیات دی ولې ججز کمې د وجوهات دي هغه چې بیا د خلک کینی پاره باندې به خطر طریقې سره هغه کول شي یا پاره کې د گواهانو نه راتلل وی ولې هغه سیستم دومره کمزور دی چې لاس کاله کې کیسونه چلیږي او عدالت بیا فیصله پاره کې نشي کولای کله د ګورنمنت سایډ نه دي سرکاري ادارې دي خلک دی او یا کاغه پرایویټ د چا زمکو مسلې دي ذاتی دښمنی ده سهم دي نو ټول نه یو غټ فیکٹر پکې ماته هم هغه ښکاری چیرې هغه کې د ریفارمز راوستلو ډیر ضرورت دی په کار چې هغه وشي تاسو د پولیس حواله سره هغه خبر وکړه چې کارکردګۍ نه خوشاله نه هغه نو ایسه تاسو کله چیرته موږ په خبر کې چونکه یو بیا صحافت کوو بیا مختلفو ادارو ته هغه ته زو تاسو ک پولیس لاین ته به تور صحافي او چې تاسو بیا هغه بیټ نه کوئ یعنی کرایم بیټ نه کوئ پولیټیکل بیټ کوئ سیاسي بیټ کوئ پولیس لاین ته دن داخله دي شي نه زما خیال له سوق پرې هم نه دي قدم چا سره د کار دی سلزي سکار دی نو په ګیټ باندې کوم خلک وي اوس هغه موږ خو داوا کوو چې راو د عوام او یا د خلکو د ټیکس د پیسې نه تنخواګان یا خلی دي دوی هغه کوي خو تاسو دروازې په خلکو باندې بندي کړی دي که څوک معلومات حاصلول غواړي تاسو دروازې بندي کړی دي که څوک د چا خلاف شکایت کول غواړي تاسو دغه خبره اورېدو ته تیار نه ټیک دی چې کوم پولیس سره پاکستان هغه ول خلک دي یا نور دي په هاي رینکس کې څه افیسرز به ضرور د سی وی چې را او هغه د خلکو خبرو ته غوږ کیدو هغه واوري خو هغه سره مملاویږي څوک او د اجازه به څوک ورکي یعنی په یو ضلع کې ډیپټي کمشنر به واخلو ډي آی جی به واخلو آر پی او چې څه ته وایي یا ډي پی او به واخلو آیا اوس پورې دغه باندې خبره شوې ده چې تاسو براه راست د خلک راوغواړئ دوی سره په هفته کې یو ورځ کې دی دوی سره یو 4 غنټې نشست تاسو چې کم ډیوټي خو هڅه هم کوي یو 15 غنټې وخت عوام لور کوي کې نه دا راوغواړي چې د دې د پولیسو نه چا کم شکایت ده او په څه باندې دي خو डी आई जी سره ملاوېدو ته د خلک څوک پری دي سکیورټي ریسک دی آیا مخکې یو سیستم شروع شو او بیا ختم شو ډیپټي کمشنر صاحب دی هغه زموږ ډیر زیات اختیار وي آیا چرته کله ډي پی او یا डी आई जी یا ډیپټي کمشنر یا د غزې کمشنر یا د غزې منتخب خلک کا حکومت دی کا اپوزیشن دی چرته ناس دی او یا هفته کې یا میاش کې او دوه ځله چې موږ عوامو د پبلک د مسلې د حکومت نسدي د ادارو نسدي موږ دا چرته براه راست اوریدلی کله هم نه دي شوی یو ډیسټریکټ دی تاسو واخلئ چې کوم هم ډیسټریکټ د مردان ډیسټریکټ واخلئ چې فرض کړئ چې دا سلسله شروع شي څه غنئ چې کافي حد پورې په دغه مسلو باندې قابو بیان ومي کدا خلک براه راست هغه ته مخامخ شي خو دا خلک چې کله غینه ډډه کوي یریږي نو هغه یو وجوهات یا دوا وجوهات دا کې دي شي چې کوم لاندې خلک دي اس ایچ او دی یا سوکم دي یا خو هغه ته دوی آشیرباد حاصل دي یا چې کوم خبرې کیږي چې ډیر زیات کرپشن کیږي بلاندې لیول باندې او دا بیا بر سر ترسي نو یا خدای چې د خلکو سرپرستی هغه ته حاصل ده او دا کار کوي اوس که وزیر اعلی صاحب غلط کار نه کوي نو بیا په کار سره چې دا لاندې خلک غلط کار کوي په کار چې دا غوښنه سختۍ سره تاسو شي او دا عوامو نمائنده کړي نو په کار چې دا جواب دی چاپی ماپی مولې په تاڼو وانو چو اوس دې کې لاسه هغه هم یو څو تانو ته چاپی لګولې وي دا هغه ریسپانس هم ډیر زیات خراغله خو تاسو اصل کې د مسلې هغه حل هغه چې کوم زید چې موږ وایو چې دا مسلې هغه سره حل شي ټول نه غټه مسله اکثر څه کې راځي اف آی آر په اندراج کې ځکه چې عام خلک په اف آی آر په اندراج باندې پوهیږي زیاتره نه عام خلک نه خاص هم نه پوهیږي چې یو دفعه او د وکیل نه علاوه چې یو دفعه تاسو باندې هغه واچي د خپل مرزي نو بیا په ټول عمر عدالتو کې کړي نو دا سیستم به کوم ځای نه ټیک کیږي دا اوس په دغه بند کمره کې چې موږ کینو موږ فیصله ډیری خو موږ هغه خپل ریپورتونه غوښو موږ ناغي پروتوکول ډیوټي کوم کو چې دا تاسو نیمه کوي نو ټیک دی یو ښه ګام دی خو چې کله تاسو وایي چې راو عوامو ته برای راست ریلیف ورسي نو هغه په دغه کمرو اجلاسونه کې نه کیږي که هغه په ګراوند آر پی او کینی هغه خپل ډي پی او ځان سره کینی هغه خپل اس ایچ او ځان سره کینی او ته انسټرکشنز ورکی او بیا خبره وي چې موږ دا کار کوو دا د سکل هم نه کیږي د دې بنیادی یو هغه د چې تاسو پبلک سره برای راست شي اوس هغه یو څو ادارې هم جوړ کړې دي چې موږ کمپلینټ کو شکایت وکړي چاته وکړي کنه اوس هغه دي یا ادارو حواله سره د پرفارمنس ریفارمز یونټ یو هغه جوړ شوی چې موږ بالته خپل شکایت درج کوو یا وزیر اعلی هاوس کې یا سیکریټریټ کې یو شکایتي سیل جوړ شوی هغه ته څومره خلک شکایت راوړي
تاسو کو چرته یو ورځ اسې تجرباتي بنیادونو باندې د پیښور کې دا ډیپټي کمشنر صاحب کېنوي تاسو دلته سی سی پی او صاحب کېنوي تاسو دلته د سره عوامي منتخب غړي او 2-3 کسان کېنوي او یو 15 غنټې وخت دوی لور کوي سکیورټي تنظیمات خټي کوي او خلک د دې نه مې ساروي چې دا څوک راځي او څوک نه راځي او هر یو کس د خبرو کولو اجازه ورکړي چې وایي صاحب ساده پولیس نه شکایت ده ساده ډیپټي کمشنر صاحب نه شکایت ده ساده منتخب خلکو نه شکایت نه تاسو ته اله پته ولګي چې دا اوس مسلې کم ځای کې دي خو چونګې دروازو کې یا د غټو اغنه دننه خلک ناس وي خلکو ته د هغوی رسایي نه وي تاسو مو به تور صحافي چیرې تاسو تل ډیر آسان وي چې هغه نه وینو عام خلک به بیا خپل هغه چرته رسي یا نن چې کوم اجلاس شوی بنیادی توګه د سکیورټي په حواله سره وزیر اعلی محمود خان صاحب اوورال چې کوم د سکیورټي صورتحال باندې ډیر د خوشحالۍ اظهار ونه کا یو خو موجوده آی جی چې راغلی دی او به خبر نه وي د پولیسو مشر چې راغلی تقریبا د مړو شمیره خډیره شوه زه دا نه ما عباس احسن صاحب یا معظم جا صاحب چې کوم دی خو کمپیټنټ افیسر وي خو د هغې باوجود دا سیزونه کیږي او هغه هم د ذاتي دشمنو په وجه او هغه هم تاسو وختي ذکر وکړي چې د عدالتونو نه بار خلک ویشتلی شوي د غیرت په نوم خلک وژلي شوي د ځمکو په تنازع باندې خلک وژلي شوي په دې ورسک روډ باندې د ذاتي دشمنۍ باندې ماسخوتن یو ویشتل شو دغه فیملي ولګېدله سهار دغه فیملي دوه نورې ویشتل لکه دا عجیبه خبره ده چې دومره قتل عام او دغه کیږي او بیا راشي او تاسو دا خبر وکړئ چې د ایف آی آر اورل زمونږ په تاڼه کې چې کوم دی د پولیس لکه نن اجلاس وشو نو ویل چې چیک پوسټونو کې چې کوم دی موږ به باقاعده سی سی ټي وي لګو یو خو دا دی چې په دوی کې ستاسو خیلی فیصله کړې چې په پولیس سټیشنو کې به موږ سی سی ټي وي لګو په څومره پولیس سټیشنو کې د واقعي سی سی ټي وي لګېدلي دي او هغې مانیټرینګ کیږي ما چې کوم اخري هغه کتلی نو تقریبا هغه وخت کې دوی وایي چې د پیښور به خبر وکم تقریبا 26 یعنی شپږ پولیس سټیشن یادول چې په هغه کې سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې دي څومره پورې هغه مانیټرینګ کیږي نو آیا هغه ټیک کیږي څومره پورې هغه کیمرې چې دي نو هغه فعال دي او هغه صحیح کار کوي نو دلته خو مسخوتن به د خلکو نه دي پولیس سټیشن کې کپړې مباسي یاسم مسله کو پولیس سټیشن کې درنه مسله کو پولیس سټیشن نه بهر وي اوس ټیک دی پولیس سټیشن کې نو کیمرا ولګول الته چې کم خلک راځي نه یا به فریاد کوي ټیک دی هغه سره کس هم ډېر په خاص طریقې سره ملاوي شي هغه ایف آی آر هم درج وکي خو په کیمرا کې دا پته نه لګي چې ایف آی آر کم درج شوی دی په دې کې کومه دفعه غلطه لګي کم ټیک لګي بالکل صحیح اوس دا چې کم لې دی کیږي په پولیس سټیشن کې نه کیږي یا چې کوم وهل ټکول کیږي نو هغه په دغه حوالات او کچرو هغه کې نه کیږي موږ نن یو خبر رپورټ کو د کوهاټ نه چې هغه د ویسې چو یو کس په حبس بیجا کې ساتل او سو ورځي او یو نیم کال بعد هغه ته د عدالت د لارې انصاف ملاو شو تاسو اوس دا وګورئ نن رپورټ ته زموږ نمائنده رپورټ کړو حبس بیجا کې څنګه چې سوچو صاحب کو بادشاہ دی سوچو صاحب لګو داخل وو چې حبس بیجا شری نه حبس بیجا هغه څه په جرم کې راونیو خو تاڼې تیرانه وستو یا که تاڼې تیرا وستو نو چرته یو د ځای کې عقوبت خانه کې یا د انډرګراوند یو ځای کې وساتو او د خلکو نه پټ کو چاته پته و او ایف آی آر اندراج منشه او پکار داري قانوني دار چې کم کس کم جرم کې کړل د ملوث د خلاف به سره ثبوتونه وی چې سوي ایف آی آر دار شو پکار دا چې په سلور شو ګنټو کې دنه نه دا د مجستریټ ته یا چې سوال دی هغه کار هغه نه کړي دا کسي 2-3 سلور ورځې 15 ورځې هفته میاش حبس بیجا کې ساتلې دي مطلب دای پټ ساتلې دي د خلاف نه ایف آی آر کوي نه د عدالت کې پیش کیږي بس د یو کمره کې بند کړي دا د هیومن رائټس وایلیشن دی هیومن بالکل هغه تبعی اوس دا یو بل جرم دی هغه کس چې کله بیا تللی دی هغه عدالت نه انصاف غوښتی دی هغه ته په انصاف ورکولو کې یو نیم کال لګېدلی ټیک ده نو آیا یو نیم کال کې به هغه د دې سیستم نه د دې نظام نه د دې معاشرې نه د دې ادارو نه به هغه راډه کېږي نه هغه بس په غلط ګام طرف ته بیا نه ځي دا ټیک دی تاسو مو چې هغه ثبوتونه ورکولو کې هغه ډیلینګ ټیکټکس کیږي ایس ایچ او صاحب کله نو کله به هغه وکیل نو کله به ثبوتونه نو په دې ټولو کې دا دومره وخت ودرېد خو بیا چې کله چیزونه په هغه ثابت شونه هغه چې تاسو د ایس ایچ او خلاف ایف آی آر وکړي ایف آی آر شونه هغه نه بعد بس کیږي ته به سزا ملاو شو سزا ورته ملاويږي کې برتناک سزا نه ملاويږي نو دغه شانتي کارونه منګه په دې پیښور کې سو زله کتلی دي چې شوی دي خو رویه نه درست کیږي په هغه کې څه بدلون تبدیلی نه راځي د پولیس سره چې کله ملاوي ګوره ډیټرنس نه عرفان صاحب ډیټرنس په پولیس کې وی مطلب پولیس سره ډیفینیټلی اختیارات په یو وي خو هغه دا مطلب نه دی چې دوی سکه هوا کوي دا د پولیس نو ټول نه غټه کیږي عرفان صاحب یو بل چې کوم نن میټینګ کې ډیسکس ولا ادا چې
سکیورټي دا چې څوک ځان سره سکیورټي ساتي د پولیس نه په سپینو کپړو کې نه ساتي جی अब د پولیس په جامه کې ساتي وردی کې او ذاتی سکیورټي ته نورا نشي ساتلې د دې وجه نه دا باقاعده په دې باندې پابندي لګولې ده او ذاتی سکیورټي چې کوم د ورکړ یو د یو لوی فیشن شوی دی د پولیسو جامې عام خلکو ته ورواچوه که داخلي خلکو په ټیک ټاک هم جوړولې ځان سره به کوم نه جوړولې او پاغي باندې کول بلکې دا ټیک ټاک په سرایات شو دلته یو خواجه سره او هغه په عدالت کې د کیس ورکړ دا کیس شروع چې ماته چانه خطر ده ناغه پولیس به ویل رسي په موبایل کې چې غیر رسو عرفان سم نه پاغي کې ته پته غیزان ټیک ټاک په وخت کې جوړ خبره ده چې یو خدا سیز یقین کول پکار دي چې په ذاتی حیثیت سره وداري خو د وخت کې زمنګ په قبایلی ضلعو کې چې کوم پولیس دی یعنی د لیوی او د خاصدارو چې کوم ملازمین او پولیس ته کنورټ شوي دا غوي پراپر ډریسینګ پکار دی دا غوي پراپر آئیډنټیفیکیشن پکار دی ځکه چې هغه خلکو ته نه کاړونه جوړ شوي دي د ایشو هغه ته وسم مخامخ د غي په وجه د اجمل سره چې کوم ام پی ای د باجوړ داغه سره د بخشو پل کې د پیښور د علاقې او پاګه کې دا مسله راځي دا یو مسله ده بل دا ایشو چې کومه دا ډېر په طریقې سره ټیک ټاک کول پکار قتل پکار دي چې آیا د پولیس یونیفارم هم سوکوانه چی سپینی کپڑے سوکوانه چی خو سره د پولیس جعلی یونیفارم هم سوکوانه چی د سکیورټي پرم دا ټول څه چې کومه دا یو بل ټیک ټاک مسله ده او د وخت کې تاسو ته پته زموږ په ډېر ځایونو کې د ایشو سکیورټي یعنی دا سټیټس سمبل شوی او دغه ګور زمونږ چې کوم بیا پروسیکیوشن وینګ دی کنه نو دا هغه په دې کې ډېر زیات مهم کردار دی تاسو زم چې دا د یو حکومت دا د یو کمشنر د ډیپټي کمشنر یا د آی جی یا د آر پی او په ټیک په دې کې ډېر زیات کردار وي خو څو پورې چې تاسو دا دومره ګیپ ساتلې دی دا دومره فاصله هم ساتلې دي د خلکو نه نو دا هغه د وجنه دا خبري هغه ته مخه ته راځي دویم په دې کې تاسو مو چې د جوډیشل ریفارمز چې دا ډېر زیات ضروری وي د وخت سره کوم د ډېر زیات معلومات نه په کار چې مونږه د نوري دنیا جوډیشل سیستم هغه لګ سټډي کوو چې انګریز دا سیستم جوړ کړی د مونږ په هغه طریقې سره روان که فرض که په هغه وخت کې تعداد دا او چې په پیښور های کورټ کې بل لس ججز وي او هغه به کیسونه اوري هغه به کوي هغه وخت کې د ملک آبادی څومره وا هغه وخت کې کیسونه څومره هغه وخت کې مقدمات او اندراج څومره شوی او اوس په دې موجوده وخت کې هغه کم حد ته رسیدلې دي نو ټیک دی د لپاره په منګه په دې کې سلوټ 15 هغه اضافه کړي خو چې تاسو دلته کله روبا سي چې دلته سلوي زره یا 50 زره کیسونه پینډینګ دي او د کله نه پینډینګ دي د 15 سوشل کالونه هغه په دې کې فیصله نه کیږي نو دا صرف یو تاسو مو وی چیرې د یو کس یا د یو فرد یا د ادارې مثلا نه دا هغه د ټول خلکو مشترکه ده او باقي کې هر یو سړي خپل کردار ادا کول پکاري خود ته بیا له حساب اکثر مسله هغه راشي اکثر مسله دا راشي موږ جوډیشل ریفارمز خبره کوو نو التنا رجسترار صاحب چې لیټر ویلي کینو سرکار موږ له پیسې نه راکړي یس موږ پیسې غوښتل او دا موږ نه راکړي نو موږ الته څنګه لاړ شو قبایل ضلع ته موږ خدا غل شو کولای چې پولیس نه تاسو کې هغه وایي چې ای جی صاحب ای جی اسټابلیشمنت چې کوم هغه کوي سیکرټری ہوم ته یا حکومت ته خط لیکره دی چې موږ ته خو دې پیسو ضرورت دی او سکیورټي دی او تاسو موږ لګاډي نه اخلي نو څو په قبایلی ضلعو کې بیا ډیوټي کوي چې ځلته خدام نو امان خطر ده زمونږ ثاني چې دینو هغه ټیک نه دی هلته ټولې مسلې را روان دي نو دلته چې خبره کړه د کارکردګۍ په بنیاد باندې راځي یا موږ وایو چې دا سیستم او دا نظام ټیک کو خبره تا او راتاو شو هغه راشيغه پیسو ته چې سرکار د موږ له پیسې راکې نو موږ به دا کار ټیک کو غنه بغیر پیسو نه وي چې دلته چې سره پیسې ورکړي پیسې ولې غواړي او کنه اوس پیسې غواړي نو هغه کې ټول چل دی نه ته دلته چې چاته پیسې غوي ملکم شاشام چاته چې گاډه دی غوي ته ملک چل شم او نو موږ هم دا خبره کوو چې الریډي کم سہولیات شته هغه نشو یو تاسو ته د خبره هغه درکم ناصر دورانی سي هغه دلته یو سیستم شروع کو د پولیسو چې هغه سکواډ ته دغه لپاره گاډي واغسته هغه لپاره موټر سایکل واغستلی او هغه کار بداو هغه کار داده چې که فرض کړه چې واقعیا کیږي نو په 15 منټو کې بدن نه دا پولیس فورس کاغه په موټر کې کاغه په موټر سایکلی دا دغه قوت دغه ځای ته ځان رسي او چې فرض کړه دا کار چا کړی دی نو چې هغه ونه تختی چرته او دا مونږ رئیسار کو او دې سره په پیښور کې د جرمونو د شر چې دی نو دا بس شي کم خصوصا د سټریټ کرایم او خو چې تاسو د تیر دریو کالو ډیټا پر لپسې راو باسه نو په دې کال کې په هغه کې 15% اضافه شي اوس هغه فورس ما کوم مقصد د پاره جوړ کړو ما ته ډېر ښه بریفینګز را کړی شو
ډېر ښه سلایډونه تیار شوي ما په هغې باندې 1.5 کروڑ روپۍ خرچ کړي ځکه چې اضافي ګاډي مې واغستل هغې دپاره موټرسایکل واغستې هغې دپاره مې نور آلات واغستل خو د هغې باوجود رزلټ زیرو راغی بلکې الټا نقصان وشو نو دې کې قصور څه یو بل ایشو نن ډسکس شو ډېره ښکلې ده سوري پل کې به وایي نور مظاهرې نه کوئ دا به څنګه یار ستاسو په خیال سوري پل کې به دا پابندي ولګي بل به کوم ځای کې کوي بیا ولې سوري پل نه به دې غاړه کوي دی خو جنا پارک کې چې زه اشتغل ته وته لګ زه مختص کې هغه کوي چې راغی کې بس مظاهره کوي تاریخي پارک پاتې شوی دی هغه کې زمونږ عظیم لیډران راغلي دي اعظم محمد علي جناح صاحب نو واخله د اخره پورې خلک تاسو دا غي نوم کننګ په دلته او دلته مظاهره کوي نه خلک سیوالي پاږي کې نه راځي لکه ته موږ کورس استادانو پرایویټ سکولونو تاسو ته پته ده ډاکټرانو نرسزو پارامډیکسو دوی د احتجاجي مظاهره ټول کړي نو خو په سوري پل کې اندرازي ګیر چا پیره خارش د یونیورسيټي پروفیسورانو زما په خیال باندې د دې احتجاج زما ذاتي راځي کیږي ولې ځکه چې دا اخیری ځای دی چې دې تر ورورسي مخامخ ته اسمبلی ده ټیک شو او د دې نه پس چې د فوجیانو غیر د هغه ډیر مخکې د دې نه پریدي دا اخیری ځای دی چې دې ته دوی ورورسي یا سب دې کې واغه چې لکه صرف بدغه یاد نکو په سړک باندې احتجاج کول مقصد دا وی چې موږ ټریفیک بلاک کو او حکومت نظامیت او حکومت ته مسله جوړ کو زور ولور خو هغه حکومت هغه انتظامیه چې تاسو نو هغه په خو دفترو کې ناشتي هغه بهر نه راوځي تکلیف ساده رسی عام ولس درسي دا خلک په دغه جنا پارک کې یا قبل کولاو میدان ورته تاسو ورکي هلته ورته ټینټونه هم لګوي هلته مت منرل واټر هم ورسوي هلته ول چې هم ورکي خدا خلک به الته احتجاج نه کوي ځکه چې هلته بیا دوی خبره تاسو وګ نګدي سو پورې چې روډ نه بنشه سو پورې چې هغه د پارا بیا راغلي نه سو کو سره خبرو ته نه ناس دا خلک په کولاو میدان کې زمانه د خیال کې بیا لاړ احتجاج ول یو ډیر خپل اکثر بل ورچون ما ته ویل دا ول ما ته ویل چې تاسو د بار د سوري پل ولې بندوي دا بکرا شي نغه وی دا وی چې ګجر خبکه نو کټه ولوها نو موږ دلته لور بند کو نو الهوی د دفتر نه د سړک نه علاوه بل ځای کې تکلیف نه رسېږي ځکه په سړک کې ګورو چې اورال د وزیر اعلی محمود خان صاحب نن میټینګ ته به ګورو او نن چې کوم دی شپږم تاریخ دی ان شاء الله پراتلون کې مطلب د دې میش په اخیری هفته کې به یو واری بیا په سکیورټي صورتحال باندې اجازه اخلو او ګورو به چې څومره پورې ښه شوی دی خو نن راځي چې ویل چې سوري پل ته سوري پل ولې وایي نو سوري پل دا د شیر شاه سوري په نوم باندې دی شیر شاه سوري چې کوم د مغولو باچا ته شکست ورکړو دا د هغه په نوم باندې جوړ شوی دی او دا د هغې د وجې نه پل خاصم سوري وي خو دا سوري د قوم او دلته د پیښور سره نږدې یو علاقه ده سوړیځی هغه کې هغه لږ سات لې ایثار شوی بلکې خلک به چې دغه کې چې دغه کوم سټي و دغه وجنه سوري ځای نو بیا هغه سوري ځای منګوران هغه نم سوري ځای جوړ کړ یو ډول شند ماخلو ویلکم بیک ټو د شو عرفان صاحب نن صوبایي حکومت کلیر اعلان وکړ په پښتو کې وته کې یو سترګم خوشحاليږي کې یو سترګم خفقيږي طالب علمان ته امتحان به ورکوي باندې پکې نورا نه چلیږي باندې با ځکه نه چلیږي چې د لسم او دولسم امتحان د لسم او دولسم امتحان به د لسم تاریخ نه شروع شي جولای او به د 27 نه پاس به د نهم او د یولسم شروع شي لګ په دې کې پته تاسو ته د موجوده چې کوم د لسم او دولسم امتحان ورکړي به وضاحت کوم لسم او دولسم یعنی دې مینس کې یو لسم او نهم نشته دی لسم او دولسم چې کوم امتحان دی نو دوی په نهم او په یولسم کې ګوره 13 کال امتحان نه دی ورکړی نو دی وجه دی پورا کمپاینو چلو چې یاره به مونږ به ایگزام کو خو د دې لپاره فارموله دا وکړه چې د میټرک والا به کوم دی فزکس کیمستري بایولوژي او میثس څلور پیپرو کې ودی امتحان ورکړي دغه رنګه بعد اف ای سی چې کوم سټوډنټان دي یعنی د سیکنډ ایئر نو هغوی به په فزکس کیمستري بایولوژي / میثس یعنی فزکس کیمستري بایولوژي او انجینیرینګ یس او فزکس کیمستري میثس دې کې په درو پیپرو کې امتحان ورکړي او د بورډ د انتظامی تر مخه
دا نمبر یک د دې به یو اګریګیټ روبسي او په ټولو پرچو باندې تقسیم کړل شي او ایز ا هول به سټوډنټ لا 1100 او 1050 چې کوم د میټرک نمبر دی باغې کې ورکړل کیږي کوشش په زمنګ دای چې ریزلټ د یو میاش دنه راوخیږي ځکه چې پیپرې کمی دي چې یو لسم کلاسونه ورسره د بل کلاس چې کوم دي چې دا د وخت د سره شروع کیږي د دوی لپاره چې موږ تقریبا د 15 اگست نه وړاندې ځان په کالجونو کې د داخلو د مهم وغیرہ سره تر سره شوی وي شهرام ترقی صاحب نن بریفینګ کړی دی صوبایي وزیر دی د ابتدایي او ثانوي تعلیم شهرام ترقی صاحب د امتحاناتو په حق لسوي لګي واوري عرفان صاحب ما اکثر یو حواله نه تاسو کوي شهرام ترقی صاحب لګ دا قول په خومه دی 1982 کې د میټرک د امتحان نه یو 2 ورځې وړاندې استادانو هړتال شروع 1982 کې او چې څنګه امتحان ورته شو د خو ډیوټو له سوکتل نو آرډر دار چې په سکول کې کم پین دی اړ ډیوټي وکي د پین نه چاستر کا شرمېدل نو ماته یاد شي چې زمنګ په کلی کې د یو سړی ته په حال کې رور لراله په کړکیو ته आवाज وکړي چې مور دې خټ نر خورځېدلې د خپې ماته شوې ده و هغه سړی ته ویل چې زه پلانکی دمګری له بوزم او غره پیپر له سو ګوتی ورنه وړي لاړ له به راغی نه پاسې پیپر هغه چا چې په دغه کال میټرک کړو هغه ته اوسه پوری 82 ماډل میټرک والے وي نو دا شهرام ترقی صاحب چې سو ویل نو دا چې چا د 2020 ماډل او 2021 ماډل بم که خیری کوم ژوندیو نو تلس کال پس بل دوی حواله ورکړي کیږي یاسه خیبر پختونخوا کې اته تعلیمي بورډونه دي یس صرف ملکان کې دوه دي نو ټول کې ملکان دي مردان دي سواد دي یی خان دي بنو دي کوهار دي ابټاباد اوس دا اته بورډونه دي او دا اته بورډونه په دې کې نه هم لسم یو لسم دولسم سرکاري سکولونه او پرایویټ سکولونه چې کوم کسان به امتحان ورکوي د هغوی شمیره ده 12 لکه شل زره 12,20,000 سټوډنټان د نهم نه د 12مه پورې دا به د بورډ سره هغه ريجسترډ سټوډنټس دي چې اپلای کړي دا ایگزام د پاره اوس د کې تاسو دا نیم کوي یا خیر د نیم نه لږ زیات کې ځکه چې هم سټوډنټس زیات وي لسم ته چې پروموټ شي لږ کم شي یا د فرست ایئر زیات وي سیکنډ ایئر ته چې پروموټ شي لږ هغه وي موږ دا وایو چې 15 لکه یا شپږ لکه و لکه دا خلک به ایگزام ورکړي دا سټوډنټس به ایگزام ورکړي په دې کې هم بیا ډیویژن دی یو هغه ډیویژن دا دی چې مثال خبره ک 15 لکه الکان جن کوي د لسم او دولسم امتحان ور کوي نو په دې کې با 3 لکه پوري یا 3 لکه پوري د سرکار د سکولونو وي دا باقي بچوینو دا به پرایویټ تعلیمي وي موږ په دې تعلیمي کال چې کوم زموږ د اپریل نه شروع کیږي دغه موږ خلکو ته خودلی سړي ماشومان ته خودلی سړي اته میاشتې تعلیمي ادارې بندې وي دا ځنه هم د حکومت ریکارډ وي چې نوټیفیکیشنز به کول او کومه د کووډ د لهر اخلو دغه مارچ نه تر دې وخت پورې نو 14 میاشتې دغه تعلیمي ادارې بند وي تاسو چې نه هم یو لسم کم سټوډنټس چې اوس ایگزام ورکي دوی نه تیر امتحان نو غستلې شوی یعنی دوی هغه سبق هم نه دی ویلې ٹھیک ده اوس دوی د لسم چې تاسو مو وی چې اته میاشتې ادارې بند وي په 2-3 میاشتو کې با ځکه چې په دې کې تاسو د اتوار او د هفته د چټیانې مو باسي سنوري چټیانې په کې هم رالي څومره کورس دوی ته خودلې شوی که فرض کا پرچا چې تیار کړي او هغه ټول د لپاره یو شانتي وي تاسو د سرکاري سکول د ماشوم د طالب علم مقابله په دې امتحان کې کوي د پرایویټ سکول د طالب علم سره چې د چا د والد صاحب د پیسو وسوم کې اغلب ټیوشن نیولې انلاین کلاسز به هم هغه غستې وي او هغه ته ټول سہولیات میسر وي زمونږ ګڼ شمیر زیات تعداد چې هغه د سرکاري سکولونو دي هغه سټوډنټ چې هغه تم یا سکول ته تللی نه دي چې په چټیانو کې هغه انلاین کلاس د سره اغستې نه دي هغه ته تعلیم نصاب دا کوم مضمون چې تاسو یاد کول ساينسي مضامین دي اختیاري مضامین دي چې کوم آرټ سټوډنټس دي هغه ته هغه شانتي مضمون نه خودلې شوی نه دي نو پیمانه بس وي د پاس کېدو د شری موږ مخکې په نظام باندې ځکه خبرې کولې چې پرایویټ تعلیمي ادارې څخه خلک حالونه واخلي او هغه بیا پیسو باندې پوزیشن جوړي اوس خو هغه سیستم تاسو نور هم ګران کو د سرکار سکول کې چې کوم سبق وي هغه ماشومان وته
ما د یو بورډ ډیټا راواغستل چې پیښور بورډ کې څومره دی او په کوهاټ کې څومره دی او په ابټاباد کې څومره دی مردان کې څومره دی الکان او جنکه دوی د لپاره څومره سنټر جوړیږي او په دې کې به دا امتحان ورکړي نو تاسو یو دا تاسو ګورئ چې موږ دغه تعلیم سره بالکل هغه مذاق جوړ کړي دوه کالو کې موږ د نصاب حواله سره فیصله ونه کړله څنګه موږ ته ویل شو چې په دریو مرحلو کې به موږ په ټول ملک یو نصاب راولو د سرکار سکولونو او د پرایویټ سکولونو موږ د بلغه صوبایي اسمبلی کې دا هم ویلې شو چې د پرایمري په سطح باندې د ټول ملک لپاره یو نصاب تیار شوی دی ٹھیک دی دا وخت کې پرایویټ سکولونو کې نصاب چې یو کس هغه ډېر معلومات موږ ته راکړل چې صاحبہ نوې نصاب با دوی وایي دا موږ په اگست کې شروع کوو تعلیمي کال شروع شوی دی الریډي دا 2 میاشتې وشوي نه تعلیمي کال چې کم دی دا به 12 جولای بای نه د نوې کوم غرازي د نوې کم کال چې شروع کیږي نو دا به 12 جولای نه شروع کیږي کم کال نوې تعلیمي کال او دا چې کوم پرایویټ سکول کې اوس د سټوډنټ سبق کوي دا څه دي د پرایویټ سکولونو د دې چې کوم دی د زیاتره پرایویټ سکولونو موسم دی زه خبر کوم چې لکه ما خپل ماشوم کوم سکول ته ځینو دا غي تعلیمي بشک زما خو اورال نصاب خبر کوم خدا وخت کې ګور هغه معاملات کلیر نه دي سلیبس یا نصاب کلیر نه دي هغه خلک چې دین او هغه په انتظار ساتلی چې یو نصاب راشي تاسو بیا سټوډنټس ته دا خای اوس پورې هغه راغلی نه دی اوس د جولای نه تاسو وایي چې دا شروع کیږي او ادي ته بیا نوې نصاب راځي او دا بیا کې د پرایمري په سطح باندې وي خو چې کوم ایگزام کیږي نو په دې کې به لحاظ سے هغه کار کیږي کوم چې 13 کال رزلټ کې شوی یعنی چې هغه کم نتیجه اګریګیټ یا ټوټل هغه تعداد نمبر یې رجسټریشن وي نو هغه د ټوټل نه هم زیات وي ٹھیک ده بالکل شوی دی پیمانه صدا آیا دا کس چې کوم تاسو دنه په دریو مضمونونو کې هغه واخلي یا تاسو د سیکنډ ایئر سټوډنټس یاد کوم چې تاسو هغه په فزکس کیمستري بایولوژي یا میتھمیټکس کې ایگزام واخلي کله کسان بیا مخ کې زی ټیسټ ورکړي د میډیکل یا د انجینیرینګ نو باقي کو جنرال نالج هم وي ٹھیک ده باقي کې خو ام سی کیوز نور هم وي نو هغه سبق خو هغه نور خلکو کوم ویل نه دي نو هغه سره بیا هغه سکی لنډ کې چې کوم نظام دی د تعلیمي حواله سره نو هغه کې ډیر زیات سقم دی ګیپ دی او هغه ګیپ لري کولو د پاره په 2 کالو کې یو ناس ته د سینره شوی چې دغه څه حل راوباسي بالکل صحیح ده تاسو چې کوم د تعلیمي ویللې ماشومان دی وخت کې زی سکولونو ته تاسو ته پته ده چې کوم سرکاري سکولونه هغه کې چټي ورکړل شوې ده او دا چې 12 جولای نو یو بیا تعلیمي نوې کال شروع شي کوم چې د سرکار دی غټه خبره ده چې په سرکاري سکولونو کې دی وخت کې په د سرکاري سکولونو شمیره تقریبا 33000 نه بره ده د خیبر پختونخوا قبایلی او بندوبستي ضلعو کې او په دې کې ویل کېږي چې د 70% نه زیات سکولونه دی وخت کې د لوډ شیډینګ نه شدید متاثر دي یا ته مکمل د بجلی سره تنظیم نشته لري اوس په دغه وخت کې چې د سټوډنټان راځي دا به کیز د کلاس څنګه وکړي ځکه چې په کلاس کې طاقت 50 سټوډنټان کې نه او ورسره په 50 سټوډنټانو کې چې کوم د بجلی هم نوي نو بیا به دغه سټوډنټان چې کوم د زده کړه څنګه یو خبره ده دې پر چې کوم کورس راوړل شوی دی د ټول نه غټه خبره ده دی وخت هم اکثر د امتحان باندې سټوډنټان د کی چې موږ د امتحان نالي عرفان صاحب د سلورم امتحان نه د سلورم چې موږ کوم کورس پړاو دا د دریم د کورس تسلسلي د دریم کورس د دویم د کورس تسلسل دی د اوم کورس د شپږم د کورس تسلسل دی ځکه چې راغی نه اډوانس کې او به نور اډوانس کې به نور اډوانس کې عرفان صاحب دا هغه ته کورس مکمل لکه دا خو موږ د میټرک صرف یو د انټرمیډیټ دا راته وایي چې دا سټوډنټان چې د دې کوم بیس جوړیږي په سلورم کې دریم کې دویم کې پنځم کې دا راته هغه سټوډنټان بس کوي دا خو ته بیس بالکل ختم شو ما ته بل ورځ یو مرګره ملاو شو د حیدرآباد کې دی وخت ډیوټي دا ورته لګیو چې والله وی ډیر راته ځان بدی ښکاری کې نه که زما وسو شو نو زه به د خپل واړه 2 کال وروسته کم چې دا بیا دغه پروسس نه تیر شي چې خدای نیک بخت څو مزه کړي موږ چې څومره زکړې دي a + b هول سکوير خدا خو د سیس تسلسل دغه ته مونږ راولو کړو به د فار مونږ د دې نه اډوانس کې a + b q a + b هول چې کوم دغه مونږ نور فارمولې راځتلې دي غټه خبره ده
چې دا د هغه سټوډنټانو چې په نهم کې مغوي سبقونه لته ډېر خپل د سرکاري سکولونو حواله ولا زما خیال دا دی ګوره زمونږ چې کوم د دې کال سیکنډري ایلیمنټری اند سیکنډري ایجوکیشن بجټ چې دی نو هغه 215,000 روپۍ دی. ټیک ده. زمونږ د هایر ایجوکیشن بجټ چې نو خو بده کې چونکې نه راځي چې د ایلیمنټری اند سیکنډري ایجوکیشن یو دا راځي د 12 پورې. اوس موږ بار بیا هغه کې دغه ذکر کوو چې یاره 1.15 ارب روپۍ چې دینو دا سری دا صرف تنخواګانی او چې کوم زمونږ های سکولونه دي های کلاسز دي یا هایر سیکنډري دي یعنی نه هم لسم یو لسم دولسم په دې باندې په یو سټوډنټ باندې د سرکار د 1,000 روپو خرچه راځي د یو سټوډنټ باندې. یس. اوس د پیښور کومنګ د بار نوزو د خنخ سکول یعنی چې د هغه په پاکستان کې یو نوم وي دا هغه برانچونه دلته شته یا دلته نور سکولونه دي د دغه سکولونو هغه فیس څومره وي یا تاسو چې نارملی کوم هغه عام سکولونه یادوي 8,000 10,000 12,000 یا چې د 10,000 کوم سکول دی تاسو د هغه سټوډنټ موازنه وکړئ د خپل د هغه سرکار د سکول سره نشته نه کی هغه کم ځای کې هغه شوی نو زه دا خبره کوم چې کله سرکار سکول کې یو سټوډنټ هغه صرف 3 میاشتې سبق ویلې هغه نه دا ټول شیزونه مس شوي دي چې کوم پرایویټ سکول دی د هغه سټوډنټ پورا اته نه میاشتې سبق ویلې او د ټول شیزونه کلیر کړي دي پیپر راځي د ټولو لپاره به یو شانتي وي نو هغه سټوډنټ تاسو کوم نظر کم ځای کې ګورئ او هغه بل سټوډنټ تاسو په کوم نظر کم ځای کې ګورئ تاسو وخت یو خبره چې ختموله د ټول نخکل خبره پای کې دا چې آیا پالیسی ولینه اډاپټ کیږي مطلب یا خدا سے چل چې دا کلاسونه موږ ډبل کو کړم خده کړم بد دی بل د چلې عرفان صاحب چې کورس په مربوط کو په اردو کې ومنګ اسلامیت او پاکستان سټډي را دن نکو یعنی کوم پاکستان سټډي او اسلامیت ختم هم کو نو دا کورس پر دن نکو دلته اسلامیت اردو ته چې مربوط نظام ته پاک اردو هم کیږي پاکستان سټډي او دغه مو سره کی اوس خبره ده زما په خیال دی وخت کې د نصاب ټیک ټاک د بدلون په کار دی او هغه نصاب داسې په کار دی چې دا موجوده کوم سټوډنټان دي چې دا وخت کم ګیپ دی ترغله چې اپوره شي او تاسو ته د استادانو دغه ویللی چې دوی ډیوټي نه د سرکاري زما په خیال د مازیګر او د ماخام کلاسونو شروع کول په کار دی په توده کې دی خلکو لپاره ځکه کدا و نشو عرفان صاحب تاسو ته پته را په دنیا کې چې کلم ډاکټر جوړیږي نو ګرهغه د هسپتال ګنټي حسابيږي څنګه چې پایلټ جوړیږي که تاسو خېلي دغه کورس ګنټي حسابيږي د دومره اور فلایټس کړي زما خیال دا دی چې دغه ډاکټران څنګه چې سموده مخکې مونږ ویل یا د چینی ډاکټر دی او کستاخیل دغه نه چې مخکې مونږ ویل وي د روسي ډاکټر دی دغه چې په دلته په میډیکل کالج کې ونه شو نه بلاړې کرغیزستان او قازقستان او ترکمنستان ته د غزنوي ډیګري راوړه اوس دا سیسیز دی چې هغه ایشو بدل ترازی او هغه به د کورس کې سټوډنټانو سره مخامخ کی موږ به کوشش بیا کوو دی زما په خیال په ټیک ټاک کورس پکار دی او ټیک ټاک په دې باندې کار پکار خو امتحانونه چې شروع شو نو بیا هم تاسو ته پته ده تاسو وخت ډیر خپل یو خبره وکړه چې یو خاص حالونه دغه چې کوم دی التصرف على مقبال او قائد اعظم سبق وي او اقنه چې کوم دی مردان بورډم ټاپ راځي او پاغي کې پټاباد بورډم ټاپ راځي او پیښور بورډم او ملکان بورډم ټاپ راځي ذکر دا نور چې کوم دی شاخې تاخې دي یو وړه شان د ماخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکله لیاسه پرایم منسٹر عمران خان صاحب چې کله خبره کوي نو هغه وایي چې کوم زمونږ اورسیز پاکستانیز دي ډېر زیات محب وطن دي او هغه مونږ ته ډېر زیات زر مبادله را لېږي اورسیز پاکستانیز یعنی بهر ملکونو کې چې کوم د کار کوي هغه پاکستانیان چې په بهر تلي بزنس کوي هغه تلي دی واقعي په دا خلکو کې د ټولو نه ګڼ شمیر خلک چې نو هغه خیبر پښتونخوا دي او باغی کې بیا چې مونږ وګورو نو هغه کې زمونږ د ملکان ډیویژن نه ډېر زیات خلک دي که تاسو غلطۍ کومننو که هر کور نه هر دویم کور نه یو کس خامخا تقریبا یو د زینو کور خو به دوه درې بهر وي بالکل هغه حالت مزدوري کې په ځان سخت تیرې هغه پیسې را لېږي نن موږ دا خبر ریپورت کړو چې په دیر کې هغه په علاقې کې خال کې الته چې کوم خلک زی بهر ته مزدوري لا د هغه ویزو کې وخت کم پاتې دي هغه ایکسپایر کیږي یا باغی باندې ټیم اوړي دا وی چټي ختميږي او هغه د لپاره چې کوم شرطونه یې خو دی شي نو هغه د کورونا ویکسین
چې دې ته به ویکسین لګي خلک تللی دي څه ویکسین کمې دی سشتنه انتظامات صحیح نه دي شوي خلک هم ګیلې شکوې کوي خو نن هغې سره ریاست بالته یو بل کار شوی دی یعنی هغې زه به لږ مثبت ریپورټینګ وکړم او هغه طرف ته نه ځم سکرین باندې زموږ دغه فوټیج چلیږي هم چې پولیسو د هغې ډېره ښه مېلمستیا کړې ده اچھا دغه خلک چې دي نو هم مزدوران دي دغه خلک چې نو هغه سه احتجاج نه راغلي دغه خلک چې نو هغه راغلي چې موږ دا ویکسین ولګوي موږ دا شپږ واته تلک روپې په یوزو باندې ورکړي دي ته موږ دا پیسې باندې دي موږ مالته مزدوري لزو زموږ کار خرابيږي زموږ روزګار خرابيږي دغه ویکسین دا ولګوي چې موږ لاړ شو ځکه چې حالت دغه ایکسپټ کوي پولیس والے وی چې نه دسه پاسانه خبرانه نه زی چې څو تاسو موږ مستیا نه کړی نو دسه په قلار نه پری دغه پولیس زما په خیال دا ټول سیس کوم تاو کته نن د کوزدیر علاقې د لال قلا او جندول په دې کې دا تاسو چې کوم فوټیجز کتل لا کوم چې پولیس والا تشدد کړی دی پر عام خلکو یو خدای خلک دي چې دي زیاتره پاکستان تحریک انصاف ته ووټ ورکړی دی راغلی او ووټ د پاره دی او لوی برخه چې کوم راغلی نو به خبردار چې دی وخت کې ټول نزيات شمیره د دې خلکو چې کوم دغه په سعودي عرب کې ده او سعودي عرب چې کوم دی وخت کې کوم ویکسین غني فایزر جی استرازونیکا او مډرنا په پاکستان کې چې کوم دی وخت کې اویلیبل دي نو پاره کې دا درې ویکسین چې کوم ده هغوی مني دوبۍ یعنی موږ چوتا یو ای وایو حالت چې کوم ده ساینوفارم هم هغوی مني چې سره کیږي دا لګیا ساتي دي یو خبر را یاد شول ما باندې یې شي اول یو ویکسین نو چې کله هغه راغی کنه بیا یو ویکسین جوړ شو بیا به له هغه دکانداري جوړه شو یعنی هر بل په خپل دکانداري جوړه کړې دا وې دا منم بل وې دا نه منم بل وې دا منم هغه وې دا نه منم کته راځي نو په کار چې دا ویکسین کړي کته دا ویکسین کړي نو تلته اجازه نشته ده خبره دکانداري پر رایا د شول چې وساري حکاس پکې خو دا دی زبېو چې فایزر د استرازونیکا دی او ورسره مودرنا چې کوم دا ویکسین دی دارال او دا هغوی وی چې سعودي عرب چې زمونږ ملک ته سوکړه دي چې چا یو ډوز هم کړی وي نو هغوی ته موږ دا داخلي ورکو مګرات لشي 31 جولای دا تاریخ ورکړی دی سعودي عرب چې د 31 جولای نه مخکې چې چا ویزي ایکسپایر کیږي او مخکې د 31 جولای نه مخکې دا ویکسین عمل تر سره کی دا اوس چې کوم خو د خیبر پختونخوا حکومت سورل سنټر ته 13 ورځ چې کوم دا لګلې وي خو به فیصله دا وشوله چې دا سنټر به موږ نور هم زیاتو لکه په دې کې اولنی دا کې پیښور کوهاټ ورسره د کوهاټ سره مردان او سوات او باجوړ په دې ځلو کې دا فیصله وشو چې ویکسین ورکول کیږي خو بیا دا غینه پس دا فیصله وشو چې نه د 13 ورځ د کوزدیر او بردیر چې کوم خلک راغلیو سواتن د هغې د لاسا ډیر زیات د غوبل شو او الته چې کوم د مودرنا ویکسین باندې په هغوی د پرون روډ باندې کړو نو د هغې د وجنه نن دا مسله خو له حساب سره نن یې پرون نه یس د دې څو ورځې وشو چې را روانه ده څو ورځې ونه شولې عرفان صاحب میاشت نه سیوا وشو موږ به یو څو ورځې یادې کوو خیر دوه هفتې به یادې کوو میاشت هم نه یادو چې لږ حکومت ته به لږ ریلیکسیشن ورکو دا مینجمنت چې موږ وایو یا د گورننس خبره کوو نو دا اوس د چانه کمی ده دا د ډیپټي کمشنر صاحب بالکل صحیح ډیپټي کمشنر صاحب بیا ته ریکوست را لګلی آیا د هیلث ډپارټمنټ ناکامي ده نو آیا د هیلث ډپارټمنټ ناکامي ده نو دا شي زونه ټول دا مینجمنت یا دا گورننس دا په ټوټر نه کنټرول کیږي چې په ټوټر باندې موږ ټویټ وکړو چې نن 1 لک خلکو ویکسین ورکړل نن 500,000 ورکړل الته تاسو ویکسین ورکولای نشئ مطلب هغه سنټر ته رسولای نشئ د پکار چې لاس سنټر په ځای باندې تاسو ولته یو کولاو کړی دی او د دې دوه هفته وشو میاشم ونه شو نو دې صورتحال نه به څوک خبري یس صرف هغه باندې چې موږ وایو چې کارکردګي دا هغه خلک دی چې یو روپۍ دوی جمع کړي د پاکستان لپاره خاص کر ملکان د لپاره 23000 چې کوم د ویکسین ډوزز دغه شو لګري شوی دي او ملکان کې تر اوسه پورې 11500 کسانو چې کوم دا چې کوم غریب بهر تللی نو دا چې کوم د هغوی د رجسټریشن شوی عرفان صاحب تر اوسه پورې خدا رجسټریشن شروع دی نن چې ما د دیر د باجوړ او د سوات د دې سره خبرې کول نو د ویلي چې مونږ سره دا کار دی چې مونږ ته د بونیر او ورسره د شانګلی خلک هم چې کوم در روان دي یعنی هغه ځکه پاک چې کوم دی او خلک هم سنټر نشته بر یس او د ملکان خلک چې کوم دی دا کوزدیر یا سوات تزي ټیک شو دغه رنګه باجوړ ته چې کوم دی هم د مومندو او د دې علاقو د دیر نه خلک دي اوس خبره ده نمبر 1
د ویکسین موږ د سره لپاره لګو په دې ختمه ومه د کورونا نه بچ کېدو د لپاره نن خلک د سې یو بل جیم پیک بمپر ټو بمپر گاڑی ول د سې ولاړو نه سو پیوا نه نمبر د چا لاس د بریکارو چې چا مخ کې کو چې چاونه کا عمله انتهایی کم او دا تاسو وخت ویل چې سنټر کا یوازې سنټر نه د سنټر سره چې ته یو کمپیوټر دی نو د یو سره 15 کېره چې دا کسان درځي زه دا ذکر هغه کوم چې هغه لکه دا کوم دومره د مینجمنت ګران کار دی بالکل صحیح تاسو د ملکان ډیویژن اتو ضلعو کې یو یا دو ځایونو ته ورکړي دي او ټول خلک به حل ترازي نو هر تقسیم کا کنه هر ضلع کې ولې یو سنټر نه کولا او د هر ضلع کې بیا 2 سنټر د تحصیل په سطح ولې نه کولا خلکو تم لګا اسانه وي او رش هم حل نه جوړيږي او تاسو ته بیا ذکر کوم چې دا معاملات چې دا په ټوئیټر باندې نه کنټرول دا نن چې تاسو لیدل دا شیلینګ چې دا خلک چې وهل نه د ناس زیشتره بد حالو او عمله انتهایی کمله د دې مکمل ذمہواری چې کومه ده د هیلث ډپارټمنټ په سر راځي چې دوی مینجمنت نه دی کړی چې دی کړی او بل اور عرفان سے په تلو کې ته بلها خلکو بلکې هغه خلک چې ویکسین کئی خاص کر دا باہر ملک جدید ماڈرنا یا ورسره اسٹرازونیکا یا فائزر عرفان صاحب دا ریکویسٹ دی چې خپل ځان دی ګوري چې ماته کوم ویکسین لګولې دي ما نن دوه کسانو سره داسې خبرې وکړې چې هغوی فائزر ویکسین کړی او ساینوفارم یې ته لیکلی دی عجیبه خبره دا راغلی ده مهرباني کوئ چې ګوره دا سرټیفیکیټ چې کله تاسو جوړوئ نو په دې کې یوازې سرټیفیکیټ نه په دې کې د موډرنا یا د اسټرازونیکا یا د فائزر د ټکي هم لیکل ضروری ده ګینه به تاسو نه پریدي د نخې منس پروګرام او وخت سره ورسې اجازه راکړئ د الله پامان